دوستان عزیز، کوم یو قوم پیمان شکن وي، کوم یو قوم د عهد و د پیمان پابند نه وي، هغه قوم کې شقی القلب خلق زیات پیدا کیږي. هغه قوم کې هغه ملت کې سخت دل خلق زیات پیدا کیږي. تاسو وکسوي دغه نکته ته توجه وکړه. پیمان شکنی وعده خلاف ورزي دا یو داسې بدترین صفات دی چې کومې وي معاشرې کې پیمان شکنی وعده خلاف ورزي راغله، هغې معاشرې کې د اعتماد و اطمینان والا ترونه پرا کیږي. هغې معاشرې کې د اعتماد و د اطمینان والا بروسې والا هغه یقین ختم کیږي. تاسو وکسوئ یوه ورځې څوک د سوا د خلاف ورزي وکړي، دوې ورځې وکړي، درې ورځې وکړي، څلور ورځې وکړي، اخیر د انسان زړه کې کوم اعتماد والا یقین وي هغه یقین چې کیږي خرابیږي. څه کوم یو قوم وعدې خلاف ورزي کوي، اوس دا صفات که ما کې رکی وي دا ضروري نه دی څه کوپې والا کې ورکي او ما کې به نه وي. ما درته اشاره وکړله څه نما مهمه نه دی چې ما نما مثلا یا علی ورکې راغلی دی یا حسین ورکې راغلی دی، خو اما صفتونه څه ما کې ماغه رکی دي څه بیا لکه کربلا برپا شوله، زه به بیا د مولا حسین طرف ته به نه ودرېږم، بیا به د یزید طرف ته ولاړم. متوجه شوې که نه؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 8 پڑھو کوئی. ای مؤمن ناخ کن اندو ناخ کدے سو والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، خپل امانات و عهد باندې رعایت کوي، امانات کی خیانات نه کوي، وعده وکي هغه کې بې وفایي نه کوي، عهد نه متوي، شکان پیمان نه وي. متوجه شوې که نه؟ لا دین له من لا عهد له. کوم سړی څه وعده نه لري هغه سړی سره دین نه لري، هغه سړی سره دیندار دی نه. نن تاسو وکسوئ معاشرې کې د ډکوانو خلکو وجې نه د ښو خلکو حقوق پایمال شول. څوک د سره وعده وکړي پنځمې ورځې مثلا قرضه در کوم، پنځو ورځو سې به 5 کاله تیر شي. متوجه شوې که نه؟ سو بیا معاشرې کې که ما ته ښه مجبور سړی راغللو زه بیا باور نه کوم، بروسه نه کوم. ویلي یوه ډکو واجې نه 500 کسانو باندې اعتماد ختم شول. تاسو به د امام حسین علیه السلام اقوال بار بار علماو نوریدلي. دغې خطبې په باره کې زه تاسو ته لږ سفارش کوم څه دغه مولا دغه خطبه تاسو لږه پړو کوئ کربلا کې څه مولوي څه الخذل فیکم معروفون، او د کوفې والا او تاسو نه حسین ګیله نه کوي. ویلې څه دوکا تاسو کې مشهوره خبره ده، دوکا تاسو کې چې ده مشهوره خبره ده. وشجت علیه عروقکم، دوکا د تاسو د رګو وینو کې چلیږي. څه کوم سړی ویني کې څه دوکا چلیږي هغه نه حسین ګیله نه کوي. دو نه بلکې وتوارث علیه اصولکم و فروعکم، تاسو مخکې خلکو یا اندا دوکي کړي دي، تاسو ورسته خلک به اندا دوکي کوي. یعنی لکه څنګه مولا علی علیه السلام بیله پرې خلی و، لکه څنګه امام حسن مجتبی علیه السلام بیله پاتې شولو، همداسې حسین یا چې شولو بیله پاتې شولو. دغې جملې ته د مولا توجه وکړه. مولا یایي کفیانو فکنتم اخبث ثمرة، تاسو هغه بدترینه میوه یوئ څه شجا للناس و اکلة للغاصب، څه هغه که ملیک خوري ورته ترخاوي، خو اما که بل چوکې پټه کي څه بل چوکې خوري هغه ته خوږه وي. حسین د تاسو امام تاسو حسین دپاره ترخه شولوئ، خو اما عبیدالله ابن زیاد د تاسو دښمن هغه دپاره تاسو چې شولوئ خوږه شول.